نو دا غلطه نقشه ده چې دی دعا نه مني. واوره مسلمانا توجه دستا، واوره دعا منگ منو خو منگ ویو دعا عبادت دے. سشے دے دعا عبادت دے. او دا شرح عقیدت الطحاویہ د امام ابوالعز الحنفی رحمه اللہ لکلی دی. والدعاء من افضل العبادات والدعاء من افضل العبادات والعبادة مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. اللہ اکبر. حل شو مزرہ کرنا دعا پہ عبادتنو کی بہترین عبادت دے او دا تمام عبادتنو بنیاد چے دے. دا پس شدے پس سنت طریقو دا رسول اللہ دے او پا تابداری دا رسول اللہ دے، نہ پا خواہشاتو نہ پا بدعاتو باندے. یاد شوا اس گورا توجہ کوا منگا خلقو تدانوائیو چے دعا مغوارے کسوک وئی نو خدیر تبا کی. ٹک شو کنا من خلقو توائیو چے اے مسلمانانو شپورز دعاگانی غوارے خود قرآن دا ہدایات مطابق غوارے، دا رسول اللہ دا طریقی مطابق غوارے. دا خبر صحیح کا غلط دا یو سڑے دی راپاسی چی بھئی ستا دا خبر دیزے کہ غلط دا زبا توبہ ہوباسا زما بل عالم با توبہ ہوباسا. خدا چاوان ہو ریدل یو سڑی بل سڑی سراورانا وکنا شیخ سے بکل اگل مثال نو خلقو مخ کے تپو سے کوئی نم دی سرے آگا نم دے خدا دا خود چه اگه سنگوی خدا او بدر امندکلو دی مرینی اونی اوچتے که اور اخلاصے که دا پاسا پکی ناستو اور باندی که خلق رالل دیت اخلاصی چه اخلاصی نو خلق ورطوی چی پریگی دا سڑے دی مڑکوی بچا وی دا اولی جرمی سکڑے وی گورا دی ظالم تماوی چستا سنم دی نو دا زان تا خدای وی چیزمانم خدای دی آگا غویب مرائی بنده دا او پٹیلو گسو لاندین آواز ورکی چی ظالم دیتا تخمی لک پریدا زمان خودینم ندے زمانم خدا داد دے خطا دا مرین نیولے ما پریمی دا چی دادویم ٹکیم لگوئے ما نورونو دا دوکا شروع دا زمان خبر خلقو تا نپری دا پنچ پریان دے و درس لے مزے و بیان لے مزے و دا ولی دا دعا نمکی دا دعا منکر دی. واور دعا عبادت دے و دا عبادت بنیاد پا سنت طریقہ دے پا اتباع بانے دے. نواورے احادیث گو رہے چھ سمر دی قرآنی تعلیماتو گو رہے. قرآن کے اللہ وے دعا پپٹا کوئے رسول اللہ وے دعا پپٹا کوئے. نو بس آغازے کے دعا ہر زے کے دعا پپٹا بہتر دا تعلیمان جائز دا چھ تبلتا تعلیم ورکے چھ دا سے دعا وارا. بعض وقت کے نبی علیہ السلام آگا پٹی الدعاگانی پا جہر ویلی دی تعلیمان. مثال پتور باندے سبحانک اللہم سنا دا دعا دا کنا دا خو امام پٹوئی کنا. بعضی موقع کی نبی علیہ السلام پا زور ویلی دی چی خلقو تا پتہ ہولے گی ٹھیک دا کنا چی خلقو تا پتہ ہولے گی چی دیزے کی رسول اللہ خاموش ولار ندے او دا کلمات دیزے کی وائی دا تعلیمت دی دا جہر. دعا کی گورے چی سشی کی جمع نینو پاغیشی کی جمع بدعت دے ناجائز دا جمع گنل ثواب گنل بدعت دے. گورے اس دماز خودتن منظرہ روان دے دا سے دا کنا طول امام و مقتدیان پا جماعت کی نتاسو سلور رکاتا فرض جمع سراؤ کے نو دا سنت بیا زان لکوئے کنا اوی ترم زان لکوئے نو والی جمع کے ثواب دیر نا دے چی پا جمع ہو گئے نا چے کم کار پا جمع ثابت نہیں نو پائیں کہ پا جمع ثواب نشتا دا سے دا کنا. نو منگا دا وائیو چے ٹک دا چے دا سنت پا جمع ثابت نوی نو دا عمرہ تو خواہی چے دعا چرتا پا جمع ثابت دا او خاص کر دو سنتو نبات چے رسول اللہ با سنتو لکور تلال کنا نو چے نبی علیہ السلام با کور نبی آدھا دعا لستو صحابو کو پیمینوی کہ دا دا سنگ چلو اس دا تا پوس کنا اس دا حقیقت خلق تا نخکارا کی او خلق بسورا دای خواجیبا خلق دے کنا دای سترگی نلری و غبون لری بس چاو تا سوینو آغا منی دا سوچ نکی چی یرو دشتیه نمانی لکه داستا وستا چی 24 گھنٹے لاس پا دعا ناستے واللہ نا دعاگانی خواری چی دا نمانی دا دعاگانی سلا خواری کلوی جی ذکر نمانی
زمنګ عقیده دا چې ستا جبه تر سو چلیږي شپه ورځ د الله ذکر کوا څه کوا شپه ورځ د الله ذکر کوا حدیث کې راځي اکثروا ذکر الله حتى يقولوا مجنون دا حدیث په مطلب باز خلق نه دي وې دا الله ذکر داسې کوي چې خلق وی لیوانه شوی نو ټوپونه وای غډیږي پزان څه چل کوي وجد پزان راولای خلق وی پلانې سم لیوانه دي پرتګ یو شان واچو کمیز بل شان واچو بس غربار جوړ کو چې دې زنا غزه پورې په بدرو باندې لاړ شي خلق وی دا خ ذاکر دی دا مطلب دی والله دا حدیث پس استهزاء دا حدیث غلط مطلب دی حدیث ته الفاظ ته خصوص وکړه کنه اکثروا ذکر الله دلته دا نه وای چې ټوپونه ډیرو وای چې خلق وی لیوانه صحیح ده کنه دلته دا نه وای چې چغې ډیرو وای چې خلق وی چې لیوانه ده حدیث مانو ګورم اکثروا ذکر الله دا الله ذکر ډیرو کوي دومره ډیرو کوي دومره ډیرو کوي چې خلق وی مړه دی لیوانه شوی دی بل کار ډوشته دی نه خو چې ګوري نو بس دا شونډې به خوځي یو ذکر وکړي اوس دا مطلب صحیح دی غلط دی دا حدیث مطلب دا دی دومره ذکر د الله کوا چې پلا رواني الله یادوا جمعات کې د الله ذکر کوا کور کې د الله ذکر کوا په ولاړه پناستا پملاستا ار ټیم د الله ذکر کوا وخت مزایا کوا ها دروغ نه سجوړيږي غیبت نه سجوړيږي کنزل نه سجوړيږي ذکر د الله ډېر ډېر کوا چې خلک وی لیوانه دي بس مړه دا د دماغ کار نه کوي چا څه خبره نه کوي شکور ذکر کوي دا د حدیث مطلب دی دا نه چې ته چغي و یا ځان لګري وانه نشته ذکر شتا خود ذکر طریقه هم شتا قرآن طریقې خودلی دي کنه وذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين در رب ذکر کوا سباو بیگای کوا اللہ پڑکی یادوا تضرعا پاجزئی وخیفتن و پیاری باندے ذکر پزرکی پٹ پاجزئی باندے ٹوپون بنوے گڑے گے بنا پزان بس چلنکے وجد نراولے دا سے لگانا ودون الجهر من القول بغیر د جهر د وینانا چغی بنوي دا تنسیس دی جهر به پکې نه کې بالغدو والآصال سباو بیگا د الله ذکر کوي دا سينه چې پمیاش کی یو شپې پاپت کی یو شپې بالغدو والآصال الله اکبر دا اوس د قران تعلیمات دي کنه دي مسلمانانو دا خبره ده منگویو ذکر د قرآن د تعلیمات موافق کوي ذکر د رسول الله د تعلیمات موافق کوي ابواب الذکر کتاب الادعیه کتاب الذکر په حدیثو کې مستقل کتابونه دي مستقل بابونه دي ای کې د رسول الله نه مسنون اذکار نقل دي هغه ذکرونه وکړه دي کې والله کله چا سره جګړه وکړه بهر حال خبر وګ دنشي زکریا علیہ السلام دعا څنګه غواړي اذا نادى ربه نداء خفيا رب ته دعا وکړه جزي وکړه دعا आवाज په پټه باندې بیا خپل حالت بیانې قال رب اني وهن العظم مني واشتغل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا یا الله دومره بډای ما چې ډوکی می سوشوي سر می د سپینواري نه الله پړکوي الله خو بیا هم ستاد دعا په بلنه الله نه امید نه ما ستا دربار الله وسم زدا امید کوم چې تمال راکینو بچی را کولې شي ولم اكن بدعائك ربي شقيا بیا د الله پاک نه سوال کوي واني خفت الموالي من ورائي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا الله د وارثانو نه یریګم چې زمانه رستو بد دین ځای کی الله مال یو بچی را کی الله
چې زمانه او د یعقوب نه میراث یوسي او هغه بچی داسې راکړه چې ستا خوښي تاته پسند یې او غوړئ. نو انبیاء او الله نه اولاد د دین دپاره غوښتی دی. انبیاء مقصد میراث نه دی، مال نه دی. انبیاء وارثان عالمان دي. عالمان د الله نه اولاد د دین دپاره غواړي چې یا الله دا جماعت زمانه بعد چلی، دا مدرسه زمانه بعد چلی، دا تفاسیر او کتابونه زمانه بعد خلقو ته بیانوي، په خپلې ګوري الله چې دا زما صدقه جاریه. مولانا نور الحق صاحب رحمت الله علیه خپل بچی باندې علم وکم او دا د هغه صدقه جاریه ده. اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. کله چې بنی آدم وفات شي نو دا عمل بنشي، رجسٹر بنشي. ها ځکه مړ بیا څه نشي کولای. یاران وایي د مرګ نه پس بیا ډېر تېره کېږي وایي لکه توره چې تېکې نه راوباسي بیا ډېر ځان ساته بیا بالکل یو اواز سره رارسي. عجیبه ده د دې خلکو دماغ کار نه کوي. مونځ نشي کولی، روزې نشي نیولی، حج نشي کولی او تعالی بچی در کولی شي، تعالی شفا در کولی شي، تعالی مال او دولت در کولی شي. د دې خلکو دماغ خراب شوي نه. مشرک کی چې علم نه نو عقل به کم دی نه راشي. واورې مسلمانانو انسان چې مړ شي نو دا عمل بنشي، دی نه ښه کولی شي نه بد. خو درې قسمه خوش نصیبه داسې دي چې د هغې عمل په مرګ هم نه بندېږي. یو صدقه جاریه، ژوند باندې چا داسې خیرات کړی چې هغه جاری دی. جماعت یې جوړ کړی، مدرسه یې جوړه کړي، الله اکبر، لارې جوړه کړې، کوی استه دی، عالم و طالب له تفسیر و کتاب اغسته دی، یا پریخه دی میراث کې او مصحفا ورثه کنا دارنګي مسافر له کور جوړ کړي. دا ټول صدقات جاریه دي. پخپل جون پخپل لاس خیرات دام صدقه جاریه ده. پخپل جون خیرات په مسلمانانو خبرې د کیږي رانه توجه کې خېری خبرې دي. دا د ډېرو خلکو دا خیالي پیسې ځان سره سنبال کړي بیا وي دا به ما په مرګ نه بعد لګوي. مشران داسې کوي که نه پیسې نه لګوي دا به زما د مرګ نه بعد ما پسې په دې باندې ښه مضبوط خیرات کوي. هلکه د مرګ نه بعد خیرات دومره ثواب نه لري لکه په ژوند چې خیرات څومره ثواب لري. په خپل لاس یې راواله او په خپل یې ولګوه دام صدقه جاریه ده. یو نړۍ د خیرات کړي، یو کجورو ټوکړه د خیرات کړي، د الله دربار کې هغه لویږي د احد د غر عمره خیرات به جوړ شوي. ها په خپل لاس خیرات وکړه دانا او دغه خیرات پم ټیک د تا ته به ثواب ورسي. د اهل سنت والجماعت د علماو عقیده دا ده د ژوندو خلکو د اعمالو ثواب مړي ته رسي. خو زمونږ دا په دې معاشره کې چې کوم دي که نه د دې که عذاب ورسي وبرسي د ثواب تمه ونه کوي. ولې یو خو موږ د پردی مال خیرات کوو. پلار مړ شو دلته زامنو مال نه دی تقسیم کړی او وروره مال یې راغستی دی څه کې پلار پسې خیرات د نابالغه بچي مال هم پکې موږ ولګوو او هغه ته پلار پسې مې دومره لګولي. تاسو وګرځئ په دې دنیا کې چې د نابالغه بچي اجازت که وشي هم دغه مال نشي لګولی او موږ یې وله لګوو که نه یې لګوو. نو چې زه ستا نه پیسې والم او خیرات یې کړم چې خدای زما ثواب وکړي نو زما ثواب کېږي او په زور یې د نه والم بې اجازت یې د نه والم. یو دا دی. بل تخصیص د ایامو کو دا به څلوېښتي ده، دا اوله شپه ده او دا درېیمه ده او دا د جمعې شپه ده او دا کلیزه ده چې دا تخصیص صرف د هندوانو طریقه ده. دا اسلام کې رسره شته نه. چې بیا ورته موږ چل ښه وي دا خیرات ما خو تا ته ویل ټاپه ده که نه دعا نه مني، خیرات نه مني، ذکر نه مني، خو څوک معلومات نه کوي رښتیا بیا نه مني. عجیبه ده. الله الله ورونو په ژوند خیرات ډېر ثواب لري. ښه او که بیا یو سړي نه دی کړی د وارث یې ورپسې وروسته وکړي نو موږ د دې منکر نه یو چې خیرات نه کېږي، خو بیا هم کېږي خو د شریعت د اصولو مطابق خپل مال راواله او چې د ایامو تخصیص به نه کې د ثواب په نیت. یو خو داسې تخصیص دی چې خلکو ته وینا کوي نو یو ورځ به خود دی او مولانا سراج الحق هم نه دی ختم تخصیص کړی دی. ما نه شل ورځې مخکې ټایم اخیستی بل چا نه به یې اخیستی چې په دې ورځ به پروګرام دا ثواب نه ګڼي. دا صرف دې ته وایي چې یو ورځ به ځان فارغوي چې ماله راشي او تخصیص مطلب بدای چې په دې شپه کې ثواب ډېر دی او که دې نه خطا کېږي بیا به دا ثواب نه وي. دا تخصیص بدعت دی رضا وایي شي که نه. یو تخصیص شرعي او عرفي، دا خو عرفي تخصیص موږ کو دا ګناه نه دی. ښه
د ژوندو خلقو د اعمالو ثواب رسی، خو خپل ژوند باندې صدقه ډیر ثواب لري. دویم انسان علم خلقو ته ښودلی، په هغې پیدا اخیستی کېږي، دا جاري صدقه ده. مولانا صاحب په خپله زندګۍ کې خلقو ته علم ښودلی و، کتابونه یې شته. وختي زه مکتبه کې کېناستم، ما ته مفتي صاحب وایي چې دا د شیخ صاحب تفسیر دی، تفسیر یې لیکلی دی، کتابونه یې لیکلي دي، خطبات میلاویږي، نو رسائل میلاویږي، نو دا د هغه صدقه جاریه ده که نه. علم ينتفع به، تقریرونه خلک پیدا اخلي، د تفسیرونه به اخلي، د درسونه به اخلي، شاګردان هغه علم ښودلی هغې په عمل کوي، دا جاري صدقه ده. او ولد صالح یدعو له، یا نیک بچی چې هغه د پلار او د مور دپاره دعاګانې غواړي، دام د انسان دپاره جاري صدقه ده. راځئ مسلمانانو چې موږ هم د خپل ځان نه وروستو داسې څه شی پرېږدو چې د هغې ثواب موږ پسې جاري. څوک داسې صدقه وکړي چې هغه جاري، څوک داسې علم خلکو ته وښیي چې جاري، او که دغه نه نو بچي دین له ورکوي، علم له ورکوي، ستا د مرګ نه بعد به دا ستا دپاره صدقه جاري. د غریب که نور هېڅ هم نه وي نو ماشاءالله د الله فضل دی بچي خو ډېر شي، بچی یو علم له ورکوي، دا د ټولو نه بهترینه صدقه ده. بهرحال دې ځای کې الحمدلله مولانا صاحب د خپل ژوند کافي حصه تېره کړه، د قرآن او د سنت درسونه یې کړي دي، او هغه داسې شخصیت و چې په هره موضوع د هغه بیان شته. داسې یو مسله به نه وي چې هغې به نه بیان کړي. قرآن به څو ځل ختم کړی دی رمضان کې، او بغیر رمضانه د هغې د مرګ نه بعد د هغه بچی په هغې نقش و قدم روان دی. الله دې دې نور هم ثابت قدم کړي. یقینا چې د هغه په فراق ټول موږ پریشانه یو، او دا مشایخ زموږ چې څومره تللي دي، که دا ټوله زمانه تېره شي که نه، نو داسې خلک به بیا هم په سترګو ویني. دا لاړل بس الله زموږ نه واغستل. الله دې د هغې نه بعد موږ ته ثابت قدمي نصیب کړي. خفګان ډېر دی، خو خوشحالي په دې ده چې هغه ځایونه شاړ نه دي، او الحمدلله هغه د هغې نه ښه آباد دي، او الله دې نور هم په ترقۍ باندې کړي. چونکې دا ټیم داسې دی چې وروسته به مفتي صاحب هم تفصیلي ختم کوي. زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم. الله دې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.